نیمه شو زمونږ د یو غنټه به نیمه غنټه وخت داسې کوو یو غنټه کې خیر یا یو نیمه غنټه وشو د نورو لپاره به ته موږ لري د وخت متعین کې بیا موږ بحث د صحیح ځکه موږ به یو مسله کې بحث وسه پیدا نه کېدو نه او خیر څه به نه وکړو او دا نور چې کوم بقایې پاتې به موږ سره بل لیکل تاسو کې تر نو رسوا سیم ټوټیانې د مدارس د مونږ ټوټیانې ستاسو ټوټي بیا به کېږي وګت محفل به بیا ولګو نو وګوره ما لوګونه کړی دي نه زه به لوګونه کې شاته راغلم بل ځای کې به مو شروع دغه کې ټیم بیا چې تاسو ما نه راکوي چې ما مخکې لوشي کاروبار نه خراب کیږي لوګونه نه خراب کیږي بل ځای کې هم بیت بار کېږي نه بهر یو غنټه د ما تاسو ټیم او باندې الان کې ما یو غنټه ټیم نه درکو ما تاسو بار وایي چې بھائی یو غنټه ټیم نه درکو دا تاسو د ټیم باندې دا ټیم د بدو زیاتېږي تاسو لړ مې او باندې دا د نور کې ته لکه مطلب بقایې ټیم بیا روسته هم نه کېږي څه کړه تبختر نو ولې باندې عامو څه ته ما کې تیزه نو مشر د اکرام ولا مثال بیا د بار څه مفتی صاحب سره ورتېږه مشوره کوي مشوره کوي بسم الله داسې کوو مشوره په دې باندې شوره چې کومه دلته وشوله مناظره پرې ده نه تاسو ولکه خبرې مه کوئ عوام اوله به مسله شروع د تلفظ د لیکنا دې نه به شروع آیا کم احناف عوام یا کم مليان چې تلفظ بالنیت کوي نو دا به موږ ثابت کوي صحیح په دې مسله کې تاسو مدعیان دي نو مدعی چاته وي چې هغه اثبات د یو حکم کوي یعنی مثبت همیشه مثبت هغه همیشه مدعی تاسو وايي تلفظ بالنیت شته د روزې لپاره یا د هر عبادتونو لپاره هر عبادت لپاره تلفظ بالنیت چې تاسو وايي صحیح ده موږ وایو په خولې باندې نیت ویل د دې هیڅ قسم ثبوت په اسلام کې نشته صحیح اوس زه دا خبره اصولي تور تاسو مخې ته ښودل غواړم یو مسله ده په دې طریقې سره ښودل غواړم چې تاسو مثبت دي او زه نافي یم د دې خبرې صحیح ده نو زما اول سوال دې کې دا دی چې خبر الاثبات او خبر النفي کې کله هم تعارض راشي نو خبر الاثبات او د خبر النفي مابین کې تعارض څنګه دفع کوو او خبر النفي به کله مردود ګرځي تعارض به دفع کوو څنګه خبر النفي مردود کېږي کله او تاسو سره په دې مسله کم دی مثبت همیشه او دلیل پیش کړي درې خبرې زما ستاسو مخې ته شولې مولوي صاحب موږ ته درې خبرې بیانې کم عوام وروڼه چې په خولې باندې نیت وي دا به مولوي صاحب موږ ته په قرآن کې یا په حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم کې ښیي چېرې موږ د قرآن یا د حدیث د پلاني حدیث دا مسله وایو چې په خولې باندې نیت ویل په پښتو کې په فارسي کې په پنجابۍ کې په حجرو کې دا ویل جایز دي د دې به موږ ته مولوي صاحب دلیل د دې خبرې مې ستاسو په ځای مقدس کې ایښودلې صحیح یو می شروع یو تاسو به ما اختیار ورکړو بھائی او تاسو به اختیار درکړو چې چلو پرونی کوم لیکل چې شوي دي د مانځه په حوالې سره هغې باندې به انشاءالله بحث کوو که نه صحیح زه تاسو دا خبره کوم چې مونځ چې کوم دی مونځ تاسو ته ما شروع کې دا خبره کوم چې تکبیر تحریمې نه والا هر سلام خبره مې ته مخکې کړې وه که نه تاسو به اورېدلي ته وګورونه مې تېرې شوي د تکبیري تحریمې نه والا تر سلام کوي زه چې کوم پرونی لیکل چې کوم شوي دي دغه صرف په دې کې دنده ده د تکبیري تحریمې نه والا تر سلام کوي چې خپل مونځ به د قرآن او د حدیثو نه ایادي ثابت او د تکبیر تحریمې نه والا تر سلام پورې احناف په خپل مونځ د ادله اربعو ثابت دي البته تاسو مخې ته مې صدا خبره کېښودله څنګه چې تاسو د نیت خبره وکړه ما د تکبیر تحریمه خبره وکړه
تکبیر تحریمی نه زما ستا مطلب دی چې بھائی عملا او ظاهرا اختلاف شروع کیږي د نیت نه شروع کیږي نیت څوک اوري نه نیت وایي د زړه ارادې ته پوه شو هغه څوک اوري نه په هغې باندې جنګ جګړه د عوامو کې نه راځي انتشار نه پیدا کیږي او په خپله دا همداسې بار بار وایي چې موږ په هر خبر باندې بحث شروع کوو د مانځه په هر خبره باندې چې عوام د انتشار شکار کیږي د نیت او د ارادې تعلق موږ زړه سره دی هغې باندې چې جګړه نه ده شوې که نه ته ماته ثابته کړه تاریخ ګواه دی چې چا پړه کې د مانځه نیت کړی او د جګړه شوي معلومات یې لیدو ورکوي چې جګړه شروع شوې ده حاصل سره هغه وایي وخت ما حاصل مې دا دی چې بھائی جګړه چې کله شروع کېږي زما ستا د عوامو جګړه ختموي او جګړه کله شروع کېږي چې ته کله مانځه ته ودرېږي او لاس ته سینې پورې چورتې زما ستا دین د جګړه شروع په مانځه کې زما ستا جګړه کله شروع کېږي چې زه لاس د رامه لاندې ږدم ته یې په سینه باندې ږدې زما ستا دین د جګړه شروع کېږي زما او ستا جګړه کله شروع کېږي چې ته لاس داسې ږدې په مانځه کې او زه یې داسې ږدم ولې زه تاسو وایم چې ته د عوام جګړې ختمې د عوامو مسلې له به مانځه کې راشه د نیت خبره کې د زړه سره تعلق سره باندې کومه عامې جګړه کوي چې زما ته زما د نیت مسله راځه تکبیر تحریمونه شروع کړه الحمدلله دا ګر دا ګر عوام ان شاء الله تکبیر تحریم شروع او د خپل خبرو ملګرو سره او عزیز سره توپی وایا قرآن شریف اول په د قرآن شریف آیات اول خو مولوي صاحب ویل چې موږ شروع کېږي د تکبیر تحریمي نه عملا نو په خوله باندې ستا په نیت باندې نیت نشته دی دا اقرار تاسو وکړئ چې په خوله نیت نشته دی بس زما او ستا بالکل د تکبیر تحریمي نه به خبره شروع بل ته زما او ستا اختلاف چې دی هغه تکبیر تحریمي نه وروسته شروع کېږي نه راځي زما او ستا اختلاف زما او ستا اختلاف د طهارت نه دی په چونکې طهارت تاسو لاړئ نو نیت خو هغه بنا د موږ په نیت باندې ده دا خو مسله د نیت باندې به د موږ بنا وي که دلته نیت وشو په خوله باندې زه فرض نو دا به تاسو وایي فرض ادا کېږي چې چېرته د نفل وشو تاسو وایي دا به نفل ادا کېږي نو معلومیږي مونځ او نیت یعنې تکبیر تحریمي او نیت دا د یو بل سره تړلي شوي شیونه دي نو اول به صرف دونه خبره وکړو تاسو مونږ نه په عذابوو صرف مونږ سره دونه خبره ومنئ چې نیت په خوله باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په هیڅ حدیث کې نه دي ثابت څوک چې دا بدعت کوي بس ما دا خبره ختمه ده زه دا خبره کوم او که ته غواړې حوالې ستا د علماو نه زه یې پېښ کوم خو صرف ته وایي چې ستا د خبرې هم دا معلومېږي ته وایي نیت ارادې ته ویلی کېږي د زړه قصد ته ویلی کېږي مطلب په خوله باندې نیت نشته دی موږ ستا نه صرف دا یو اقرار غواړو چې ته صرف موږ ته دا ووایې چې په خوله باندې نیت نشته دی بس هماغه ستا خبره ختمېږي صرف او بل داسې کوو چې وخت مقرر کو خبره وخت کې به دا فعلي خبره شروع شي خبره شروع ده دا اوس کې خبره شروع ده خبره وکړو استاد 15 منټه به تاسو خبرې کوئ 15 منټه موږ خپل موبایل لاوه راځي وایي نه خبر لا ورته دغه موضوع دا څنګه دا مې مسله دا چې بار بار دا وایي چې بھائی امین تاسو ولې امین تاسو په معنی کې امین زما خبر نیت خبره شیخ صاحب دغه خبرې تاسو په مقصد پوه شئ زمونږ مقصد سره عوام مطلب چې بھائی جنگ جګړه د انتشار نه شکار کول همدا مقصد دی په عوامو کې انتشار کله شروع کیږي دا ټایم انتشار شروع کیږي چې کله به ترجمه کې رفع الیدین کوي عوام کې انتشار نه شروع کیږي جنازه کو نیت کوي خلک وایي جنازه کو نیت کوي عوام کې انتشار کوي مثلا مسألة دا مهم نه دی کنه عبد الله حنفي دا مسألة ولې شي دون علماء ولې شي عبد القدير ولا ولې شي دا مهمه مسألة ده کدا عمل صحیح ثابت شو موږ سمستا مو صحیح کدا عمل بدعت ثابت شو موږ سمستا مو ځکه بدعت باندې شیخ صاحب ما خبره وکړه بنا على الفاسد کو نه دسي مطلب چې بھائی بحث ورانه نه بعد یې خبره وکړه بعد به جوړه ما دا ته وی چې موږ عوام چې د کم دې د انتشار شکار کیږي ته ماده هغه ځای مشهور کوو هغه ځای شکار کیږي هغه ځای نیت ما دا ته وی جیږي هغه ما په یو مسجد کې پنځه اعتراض نه کوي پنځه تاسو ولې شوی د عوامو د تپنیت او ارادي باندې شوی دا مونږ بګړي نه شوی تاسو په یو نه شوی دا ولې دي وزن واغره د ماده هغه حواله مسله کې تحلیل راواله دا خبره هغه مراتب دون اقرار د صرف موږ سره کوم مفتي صاحب عوام بس تاسو خبرې اوري صرف دون اقرار موږ وکړه چې په خله باندې نیت نه دی ثابت صرف دون اقرار اګه دا سره چې باندې نیت څه ویل کیږي د نیت تعریف تاسو کوم نیت ویل کیږي د الله ارادې ته کسړې په جواب باندې وایي
دا د زړه د ارادې سره مطابقت کول دي د دې وجې نه شرعا جایز دي نیت شرعا جایز دی په جمع باندې ولې دا د زړه د ارادې سره تطابق کول دي مطابقت کول دي مثال په تور یو خبره اوس کوم وضاحت ته کوم وضاحت ته زما سره دا مسله شوه دلته دا په دې سره ته بحث نه کوم پتا ته عوام جګړه کله شروع کړي تاسو وضاحت کوم عوام جګړه کله شروع کړي هغه د تکبیر کلمات سره په دې شروع کړي نماز تاسو دا مدو او ته ما د دې مسله دې دا راځي لکه تاسو وضاحت دې ما سید دا دومره ویل چې مولای صاحب په خپل باندې شرعاً تلفظ جایز دی په دې وجه باندې دا د ارادې سره مطابقت کول دي چې د اراده تر خپل قول سره د دې سره هغه ته مطابق یو سره چې زما په کې کم اراده را هغه ما په دې اراده سره مطابقت سره اوس مخکې وګوره هغه نه بعد وشو هغه چې دومره پرې وایي چې به ثابت کیږي ثابت دي ما ته شرعاً جایز خبر ختم شو بس راشه ته چې کله تکبیر تحریمه وې او لاس ورچوته د غیر په دې ته موږ ثابت کړه باندې راغلی بعد په بدل باندې بحث ولې صاحب دا خبر وکړه چې نیت هغه د زړه ارادې ته یو محلي هم قلب د زړه کې خو د هغې نه ته تعبیر په ژبه باندې کولی شي او دا شرعا جایز دی ښه لفظ ته ګوري شرعا معنا دا د شریعت کې د دې جواز میلاویږي نو اوس موږ مولوي صاحب صرف دا ټکي غواړو چې کوم ځای کې د دې شرعا جواز لري من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد که دلیل دې راوړو اهلا وسهلا که را دې نه وړو نو د دې حدیث په بنا به موږ وایو چې دا عمل بدعت دی او شرعا قطعا نه دی ثابت یا دا ووایو چې دا عمل شرعي نه دی که ته وایې چې دې شرعي نه بیا به ماته دلیل پیش کړي نو یا به اوس بل یو ټغه نه اخلي یو خو مخکې واغېږي خو دا دویم دی چې دا لفظ شرعي نه دی ما دا ته دا خبره کړم لاسف شیخ دا زه خپل خبره ته بل تکبیر تحریمه خبره مه کوه کوم عامیانو ویلي دي چې هلکه اول الله اکبر نشته تاسو چا اختلاف راغلی دی چې هلکه اول الله اکبر به نه کوي دا چا ویلي دي اوسه پورې مونږ یې هم کو تاسو هم اختلاف ته کوم ځای نه راغی په تکبیر تحریمه کې زما سره اختلاف شته دی نه اول زما سره اختلاف د نیت نه دی تاسو هم کوئ تکبیر تحریمه ته هم الله اکبر کې ځم الله اکبر کې څه اختلاف دی کوم ځای اختلاف زما د نیت کې دی اوس موږ چې وایي دا شرعاً دا تطابق جائز دی دا توافق جائز دی د دې شرعي ټکي زمونږ دپاره دلیل خو دغه غواړو دې دپاره چې موږ هم په دې اوس عمل شروع کړو موږ ویل نشته دی ځکه چې رسول الله صفا دې خبره کړې ده چې چا تاسو ته یو عمل خو تاسو به دلیل غواړئ که دلیل نه و دا به مردود نو اوس یا مولوي صاحب موږ ته دلیل وکړي دا شرعاً جائز دی دلیل او که نه دا به مردود کړو شیخ صاحب تو د باس نه بار فرار لاري اختیار ہے ولې اختیار ہے باس به دوستا سره مولوي صاحب کې یو خبر ته کوم چې ته وایې دا شرعاً ثابت دی کنه نور دوی مخکې نه تا ته کوم دا ویلو او نن زمانه ته دلیل غواړي ورګه په کومه خبرې چې کوم مولوي صاحب باقي باندې بیا ودرېږي یو ټر نه دا څنګه وځي چې باید د ملک او وزیر اعظم ته وړي یو ټر نه کې دا مته چې پیډي دی کړل او ته ما ته بار وایي بل خبر ته دا کې ته چې تکبیر تحریمه کې څه اختلاف نشته پتہ دی تکبیر تحریمه کې دای چې اختلاف نشته اوس هم تکبیر تحریمه لپاره چې کوم عمل کې رفع اليدين چې په دې کې ولې د عوام او د مطلب چې باید د عوام اختلاف نشته بعض عوام هغه دي چې هغه لاسونه په تکبیر تحریمه کې کم ځای پورې شوی او اهل حدیث په تکبیر تحریمه کې لاسونه کم ځای پورې شوی رفع اليدين کم ځای پورې رفع کې اختلاف نشته په تکبیر تحریمه کې چې رفع اليدين تکي اختلاف د عوامو راضي او غیر راضي عوام چې کوم غیر مقلدین دي هغه یو طرف ته کوم چې به اعلی د اول طرف خپل دا خبره وکړه چې زه ستاسو ته وضاحت غواړم نور تاسو په دې خبره کې مخکې نه بیم په دې په مسله کې ته زمانه څنګه دل غواړي په دې مسله زما او تاسو مسله کوم څه شروع شو د عوام په انتشار د جنگ جګړې د بچو هغه د رفع اليدين په تکلیف تحریمه کې دې نه شروع کیږي بس را په دې باندې راشه خبر په دې باندې کوو د دې مخکې بیا ګورو ان شاء الله ایمه کې ماته دا ليش الله اجر وکړي دا خبره او دا معنا خو نه ده چې ته ماته کومه خبره وکړې زه به هغه منم دا خو عوامو ته به موږ پېښ کوو چې هغه مولوي صاحب ویله چې نیت شته دی یا نشته دی که نه یې خو چې زما او ستا توافق به دعوه کې راغی خلک بیا خو بحث نه کوي چې اوس ته ویې شته او زه ویم نشته دی دا اختلافي خبره ده اوس د دې اختلاف د حل کولو دپاره به ته موږ ته یو دلیل پېښ کړي ما وایي زه به تا نه کوم د هغې دا معنا وه چې زه به تا سره اوږد بحث نه کوم البته یو ګنټې کې خو به ستا سره غږ نه لګوم که نه د خامخا به د استفسار خو به ستاسو نه کوو که نه تاسو ویله شرعاً دا جایز دي د دې شرعاً څه معنا یعنی دا امر موجود فی شریعت دی دا په شریعت کې موجود دی بس موږ د دغه وجود هغه ځای غواړو دا شرط دی که بالفرض یي خو چې زما او ستا اختلاف ختم شه
او ته نه راځي اوس ته په دې خبره د لانو سلیمه په ډېرې ناسې چې دین اختلاف نه پیدا کېږي دا ستا خپله راځي پیدا پیدا کېږي، کېږي نه پیدا کېږي. نو زما سره اختلاف کوم ځای نه راکړه دا اوس یې ما ته لګېږي د عوامو زما خبره دا نه ولګي دا زما سره اختلاف به راکړي بھائی اول به زه ورته اختلاف کړم اول به ما ورته اختلاف کړم یو عوام ضروري من عوام سره نه مني خیر مېر مسله ده بھائی دې شیخ څه هغه په هغه مسله باندې او څه کې څه نه رسېدلی شیخ سے بار بار خبر کې د مانو ټول مسایلو کې کم مسله والو امیر دی ولې امیر خبره کوي په عوامو کې باندې کې مسله د جنگ جګړه ده کنه ځکه ولګي چې تنه نه جوړ شوی په نیت باندې د روزه پورې باندې او د دې په جنگ شوی دا او نیت کاریم نو نیت دغه او باندې کې خلک لوړ راځي نیت کاریم نو نیت دغه راځي سره نیت ویل کې ډېر راځي نه او کاریم نه په یو سړي په جواب باندې تلفظ ورکړو او پړ کې راځو راغلو بولې دا په ورشو چا ویلې چې په دې ورشو باندې خو شو دړه په راځي باندې په جواب تلفظ وکړو یا ورته چې یو کو نو وای ځم جایز دې په ګناګار نه دي باندې خبر کړی زمرا وس راشه به مسلې تراشه تکبیر تعلیمات در فریدین نه زما تاسو عوام د انتشار شکار کیږي ما او تاسو د عوامو جګړه ختمو زما سره جګړه هر وخت ختمې شي شیخ صاحب هر وخت ختمې شي صحیح ده په بیٹه کې ختمې شي په دره کې ختمې شي په دوه بدویم ختمول شو نن چې ما تاسو راغلو من د عوامو د جګړې او د انتشار او د فساد ختمولو لپاره راغلو هغه باندې بحث شروع کا او پرار لار مې پرار ټک نه کار شي دا یو راوګل شي یو راځي دا مرانه دا پوم مرانه سره لګوي یو مونږ راځه تاسو یو موږ ته نشه لګوي دا یو مفتي سره ورته اول خو دا خبره دا تاسو شروع کو خبر او دومو نشنا خبره چې ما ته وی خبر به دې نه نه تکبیر تعلیمات در فریدین نه شروع کوا یو خبر عرض کول غواړم مفتی صاحب وایي اختلاف نشته زما او ستاسو یو ګڼ اختلاف پکې تیر څنګه اختلاف نشته کنه شته یعنی مطلب اتفاقی مسایلو کې سو یو بس سره بحث کوي نه کوي او ما معلومیږي دا شی اختلافي دی بل تماته یو ریکارډ یا یو جګړه د شو خایس یو امي ویلي چې لکه تل اسونه پسینې پورو چې د زی وګونو پورو شته ما یا دې بز استاد ربدي خبره بحث کوم مزه چې د دې وجه نه جګړه راغلي روزانه زم کو کې جګړه استاد کور کې تاسو جمعه نقلات وګنه هغه الک شرط د چې کوم تاسو چې سره بھائی تاسو په زمان دبا مسله شو تاسو سره کوم دي خلاص کا تکبیر تعلیمات لیکن د سره تکبیر تعلیمات شو بھائی فرار پر کوئی فرار فرار دوسرا لیکن نه ایسے تو پوښتنه وکړي عوام شور مه کوئ وروره زمانه کې تاسو دو کړی دوه ماده کم نه ویلي بھائی منګه تکبیر دا تعلیمات په لیکلو کې لیکل تاسو د مان راغلی لیکل تاسو خبره کوم آیا زه ته دا خبره درته پیش کې چې شرعاً نیت پر خدای باندې ویل دا جایز دي په دغه عمل کې دا ګناګار دی ګناګار نه دی شرع جای شو سو په ګناګاری لکه نه ګناګار دلیل سره دی کنه دا معنا ده کنه دلیل څه څنګه ګناګاری کی کنه اوس موږ دغه دلیل مطالبه کوو بس خبر یاد شو هماره دغه دلیل پکاره ده الله تعالی اجر درکړي دغه دلیل بالکل جیو زما خبر ته وکړه شیخ سے مال ته وی چې لیکل تاسو سره چا کړی حکم لیکل چې تنه زما سره ولاړی لیکل تاسو سره دې دوه ملګرو کړی دې دوه ملګرو وی چې بای موږ لیکل کړلی د تکبیر تحریم تاسو سلام کوي ما دې دغه دې تکبیر تحریم او سلام لفظ دې موږ توخی دې کې موږ لیکل او آیا په جمعات کې ویناسیو منظرو نوای لیکلي مسجد لیکل نیت خارج صلات ته کړه تکبیر تحریمه تکبیر تحریمه تکبیر تحریمه دا ترک الصلاه تكبير التحريم قلت لك تعالى عن الصلاة قالوا وصل ترك الصلاة طرف لا طرف الصلاة ده تشاغل دي الصلاة طرف الصلاة لا طرف الصلاة ده تشاغل دي نية المتظلمين دي ده ګوره داسې ده عبادات خپل یو طریقې لکه مثال نیت نه شروع شي بیا ورپسې الله اکبر بیا ورپسې داسې نه مفتي صاحب تاسو مفتي صاحب مفتي صاحب ګوره د عبادات خپل یو طریقې تاسو د کتابونو ټول وګورئ کنه اول مسله د نیت راوړي صحیح ده
بیا ورپسې تاسو لیکل مله څه شي شوی دی هغه نه شي نه خبرې نه ولې تخته قرار باندې کې خبره کوله وای پورې زموږ د اواز آیا دا خبره په دې ورانیږي حاجي صاحب چې زه تاسو ته وایم چې کوم خلک په خوله نیت وي د دې دلیل شته احناف سره کې نشته که په دې خبره ورانیږي او ته مناظره کې نه کنه د دې ولې خبره ورانیږي دلیل نو دلایل به پیش شو دلایل جمع دلیل نو دلایل به پیش کو د ما تاسو لیکل هغه لیکل څه شي وي دا دوه منګلو د څه لیکل کړی دي د مون شي دي تاسو وایي تشریح نه حاجي صاحب موږ د دې نه شروع کیږي نیت نه طهارت نه شروع کیږي او یې سره خبره راځي کمه خبره تاسو بل اپشن یې زه اپشن یې تاسو مته کمه خبره بغیر د ترتیب نشي بغیر د ترتیب بغیر د ترتیب یعنی کوم څه خبره کوم تاسو میک در کوم بیا میک خبره وکړئ که تاسو بغیر د ترتیب نه ترتیب دی نه مالک کله ترتیب شي بیا نه که بغیر د ترتیب نه کې بس سره على مصلي باندې خبره ما دې دنیا خبره دور نه کړې ترتیب التکبیر کې بس تاسو په لیکلو کې تیاری اوس تاسو اپشن درکوم بیا وایي که بغیر د ترتیب نه کې نو بحث په دې کې کو چې احناف و چې کله استا تشهود ختم شو اخیرا نه کله غیر وروسته چې قصدن او دس مات کو نو د مستحیل بیا بحث دی بس دې جګړه پرون چې کوم جو یو خبره کوم شیخ صاحب تعالی درکو شیخ یو خبره بل کوي شیخ خبره نه سوال شیخ صاحب وایي چې د احناف په کتابونو کې لیکلي دي چې تشهود کله ویل شي د چا دس مات شي د مون لاړو بای کامل شو بای جاوده زماده تعلق او دا د یو انسان د خپل ځان سره تعلق د دې په مسلمان خبرې دي په دې باندې جګړه چې تشوی د ملایسي دی بای ساوث مات شو دا چا ویل چې ساوث مات شو د شو په دې باندې کله جګړه شو کم جګړه شو د بای تاغه مسله دا واله د ماده چې خلک به جګړه کیږي او د دې جامه چې باندې باندې جګړه شي تر اوسه یو ټکی مال راکې مفتي صاحب اسی تاسو د عوام دا خبره خو اوري دواړو علماو نه کنه چې دا مسله ډیره غټه ده خو مفتي صاحب دا معمولی ګڼي لکه د جنازې لپاره سمره پر پړه جوړه شوې ده نوایت ونودي الله تعالی اربع تکبیر او هر جنازه کې موږ دا چې د دې مولیان ناورو چې لکه نیت او نیت ټول موږ په عربی کې کیږي او دغه دوه درې ټکي چې کم دی په پښتو ګجرو او کوستانو کې ویل کیږي مفتی صاحب دا خبره وکړه په دې ځای کې د لکه مطلب دا دی ټول بیان نه دا ثابت شو چې دا شی ګوره ثابت نه دی او نیت د قصد ارادې ته ویل کیږي نو مشیخ صاحب تم زیاته مکه وقلار شه دا مخه ته خبره شروع کړه هغه دا خبره ومنله تاسو سره چې نیت د قصد او ارادې ته ویل کیږي اوس د اختلافي مسلې تراشه رستو چې کم باغی باندې دلایل موږ سره کتابونه پولیس به مشته ویسي ما دا نه چې چې اوسره ما نو لیکل کړي تکبیر تحریمین والے سلام د سینه پولیس به تمام د حدیثو باندې 28 مسائل کې مطلب اختلافات دي 28 مسائل دغه ما ته سپورټ ته ما لیکل کړم مسله چې باندې ما خبر مسله دا شرط جایز دي تکبیر تحریمین تکبیر تحریمات یو کس خبره کوي ونی سی ویلا چې نیت په خپل باندې د پاره د توافق د زړه سره راځي یعنی مطلب دا شرعاً جائز دی خبره ده حنان کې استاد عبدالله حنفي دلته سوی وی فلم ينقل عن احد منهم التكلم بنويته د هیڅ یو صحابي نه په شریعت کې په نویتو سره تکلم نه نقل شوی مطلب دا تکلم څه پرشانه دی کړی او مفتی صاحب شرعاً شته یو خبره مفتی صاحب شته هغه نشته استاو د عبدالله حنفي په مابین کې تعارض دی د فقوان بل زه تا ته هغه وایي چې تلفظ بالنیت بدعت دی مفتی صاحب دا جائز دی نو استاو دغه په مابین کې تعارض راغی دا دوه تعارض تاسو موږ لږ دفعه کې مخکې ما تاسو یو خبره کوي تاسو خپل خبره نه اورئ تاسو مسله خراب وایي چا چې سره لیکل کړي دي پرونی لیکل په شیخ سی دا خبره خپل موږ سره مانی شیخ تاسو به مانی چې د کلام وضاحت با د متکلم نه تفوسی د
د کلام وضاحت به د متکلم نه تپوس کي د متکلم د کلام د وضاحت اعتبار به کي د بل چا د وضاحت به اعتبار نه کیږي نن چې زما دغه دوه چې لیکل شوي بیا به اعتبار لیکلو دی متکلم له به نه وي که د هغه انکار دی